کوم نه نو را بشو د تاریخ طرف ته برا شو تاریخ سره وشته وایو خبرې وکړو تاریخ باندې نو د تاریخ باره کې زمونږ د قبیله چې کوم نه دا یو ډیره زړه قبیله ده دا ډیره زړه قبیله ده په تواریخو کې چې راځي چې دا د عیسی علیه السلام نه مخکې په دې ځمکه باندې موجوده وه او بیا دغه په وخت نه پس چې کوم نه د دې پښتنو سیستم داسې و چې د دې ټولو دغه چې ونه د ضرورتونه دا څاروي په سر کې وو دا عامې زمیندارۍ نه وي دا پښتانه ټول دا څاروي پالو دي به څاروي ساتلو نو چې په کومه علاقه کې به ورشو وه په کومه علاقه کې به ګیا وه اوبه به وي هغه علاقه کې به دوی پرېوتل کلي ملي نه وو د پښتنو نو دوی به هلته پرېوتل او هغه خپل ضرورت به دې هلته کې سر کو چې کله به اوبه هلته کې ختمې شولې ګیا به ختمه شوه دوی به کډې اوچتې کړې بلې علاقې ته به لاړل یا به آپس کې د قبیلو په خپلو کې جګړه وشوله نو د هغه وخت نه دوی په مختلفو نو دغه کې چې کوم دی نو بعضې تواریخ څنګه مستند تاریخونه چې کوم سرچ خلکو کړی دی نو د عیسی علیه السلام نه مخکې هم په دې ځمکه باندې مونږ وو بعضې تواریخ تقریبا د سپیدهن دور چې یادي 2000 سال مخکې یادوي نو 2000 سال د عیسی علیه السلام نه 2000 سال مخکې یادوي هغې نه هم مخکې دلته په دې ځمکه باندې مونږ موجود وو بلکې تاریخونه لیکي چې نور پښتانه د افغانستان نه راتللو نو هغوی به د دې نه اجازت اخیسته نو په دې ځمکه باندې به دوی پرېوتلو بیا داسې وخت راغی چې بیا زموږ واپس خلک افغانستان طرف ته لړو چې افغانستان ته لړو نو په دې ځمکه باندې ټول باندې سور کافر سره کافر به ورته پراته وو زموږ مشران د افغانستان نه راوړېدلو او دغه سرو کافر ته شکست ورکړو او دا چوټه لاورزم صوابۍ کې چې کوم دی نو دا د دې دارالخلافه وه دغه سرو کافر دا دارالخلافه وه او دا هند په زم صوابۍ کې مشهور ځایونه دي هند شو او رانیګټ شو او د بولیر سیټ کې خو موږ ته نږدې دی زموږ په بونډري باندې دی اهم ځایونه چې کوم دي نو دا هلته په صوابۍ کې دا خلک اوس هم چې کوم دی نو دا موجوده دي هغې د مرمت دپاره بار ملکونه اوس هم راځي په هغې کې هغه مرمتونه کیسه مختلف هغې هغه خپل ځایونه برقرار د جاپان نه پکې راشي هغې خپله عبادتګاهونه ځایونه چې کوم دی نو دغه ساتي دغه ټایم کې چې کله لومبیا د افغانستان نه موږ راوړېدو نو دغه ټایم کې دغه زمانه کې د پښتنو کلي نه وو د دې جوماتونه نه وو د دې حجرې نه وو دا رواج چې راوستی دا د دلزاګو نه شروع شوی دی لومبی جومات چې موږ راخ کړی دی په زموږ مشرانو په خیبر کې راخ کړی اوس د دې روجې نه مخکې پکې موږ په روغتلي وو هغې کې موږ وزټ کړی لومبی جومات هلته جوړ شوی دی دویم جومات به دې در کې جندول کې راخ شوی دی چې کوم باجوړ طرف ته نږدې به دغه کې جوړ شوی دغه نه مخکې ته د پښتنو په تاریخ کې جومات د پښتنو نشي ثابتولی ته کلي نشي ثابتولی دې چې دې پله راوړېدل د کلو سیستم دی شروع کو د جوماتونو سیستم دی شروع کو د حجرو سیستم دی شروع کو د کورونو سیستم دی شروع کو دی په دې ځمکه باندې پرېوتل او دی په دې ځمکه دی سره زاړه قومونه دوه قومونه نور په دې ځمکه باندې چې هغه یو دا ګوجر دي دا یو ډېر زوړ قوم دی دی هم یو لوی تاریخ لري اگر چې دلته څه قومونه دي ته بد ګوري څه خلک دي ته بد ګوري خو دا دی یو ستر تاریخ لري ګوجر د دې په نوم باندې اوس هم ته وګوره ګوجراواله ګجرات په پنجاب کې ګجر خان شو دلته زموږ په علاقه کې ګجرګړی شوله ګجرات شو نو دا هم یو ډېر زوړ قوم دی ډېر تاریخ لري لکه خلک ورته سپک ګوري خو نه دا د سپک کتلو قابل نه دي بلکې زه داسې د دې په روایاتو کې به راځي د دې مشرانو چې دوی هم دلزاکو دي ځان سره ځای کړي دلته په دې ځمکه باندې او په بعضې دغه کې چې کوم نن دي په بعضې مهماتو کې په جګړو کې هم دوی موږ سره شریک دي دوی موږ سره په بعضې جګړو کې شریک دي لکه چې کومه جګړه دلزاکو د پیر روښان تحریک سره کړې ده په هغې کې هم دا ګوجر موږ سره شریک دي بل چې کله سپیدهن حمله وکړله په ګنداره باندې نو د دې ګوجرو بادشاه هغې هلته کې جوړ کړو د هغه نوم څه تورابان چې دا موږ وایو دا تورابان دیو دی دا تیروبان چې و دم ګوجرو بیا د خپل سیستم تر څه وخته پورې ښه چلولی و بیا د زوی نه سیستم لږ دغه شان خلکو سره سختي وکړله نو دغه ځای نه د حکومت بیا ختم شو نو دا ګوجر هم زموږ یو ستر تاریخ لري بیا که ته په دې ځمکه باندې وګورې ممن دی ممن هم ډېر ستر لوی تاریخ لري په دې ځمکه باندې بلکې زه ممندو ته په دې قبیلو کې زیات د عزت په دغه ټول زموږ دپاره قابل قدر دي خو هغوی زیات د دغه قابل دي د عزتو هغوی دوه سیسټمه برقرار ساتلي دي خپل قبیلي نظام هم برقرار ساتلی دی او دلته هم زما ټول معاشیات د هغوی په قبضه کې راغلي دي که ځمکې شوې که زمینداري شوله که هغه چې کوم دی نو که تجارت شو که په پېښور کې وګورې په هر لیول باندې چې کوم دی نو ګوجر دغه قابض دی ممند تجارت باندې هم قابض دی تعلیم پکې هم ډېر دی په زمیندارۍ باندې هم قابض دی داسې که ته خټک وګورې بیا چې کوم دی دوی هم ډېر زوړ تاریخ لري
بل دا ګوره موره دا ټول خلک هم پښتانه نه دي ټول خلک پښتانه نه دي به پښتون وي څه خلک داسې چې یو پښتون قبیلې په یو علاقه باندې قبضه کړې نو د هغې د وجې بیا هغې کته چې کوم خلکو پاتې شوي دي زاړه هغې د دې هغه رسم رواج اپنو کړی دی هغې د پښتانه دا ټول خلک ورې پښتانه نه دي او نه دا پښتانه د یو ځای نه راغلي دي نه دا پښتانه د افغانستان نه راغلي د افغانستان کې صرف سټې شوې ده مونږ هلته چې دا پښتانه راغلي دغلته سټې شوه دا زموږ خپله قبیله چې اوس ډي ان اے کېږي د ملګري زموږ ډي ان اے کړې ده دا د شام نه راشروع شوي دي پښتانه شام کې اردن کې زموږ قبیله اردن کې په دغه کې دا په یمن کې په لبنان کې په دغه ټولو ملکونو کې چې شام کې دې ټولو کې دا پاتې شي په سعودي عرب کې په مصر کې دا ټولو کې دا خلک پاتې شوي به دا به ګرځېدل دغسې عراق کې پاتې شوي دي ایران کې پاتې شوي دي ټیک شو بل دغه چې کوم دی دغه زوړ د